ځان لاسې دوکان کوي. د سوات د ستر ښار مینګوري سره پیوست په امانکوټ کلي کې آباد د خان زمان خلاف د کلي خلک په دویم ځل روډ ته راوتي دي او روډ یې بند کړی دی. د کلي خلکو په دوی تور لګولی دی چې دا یو بدکاره انسان و، ځکه د ده خلاف ټول کلی په احتجاج راوتی دی. دا یو پلیت انسان و، د ده غونډه محله تنګه وه، ده پسې د غونډې محلې والو احتجاج وکړو. د دې نه مخکې مې یوه پیره ده پسې راوختلل. د هغې باوجود دا 4 کسان د بې ګناه راټینګ کړي دي. کله پې ایسي ته ځي درخواست ورکوي، کله یوې تاڼې ته ځي، کله بلې تاڼې. نن هم اوس ماسپښین موږ د عدالتونو نه راغلو. عوامه بله پیر راغونډ شول، د سی جو صاحب وویې دا به موږ چوت کړو، دی به دلته دغه نه تاسو قانون په لاس کې مالی. دی موږ هغې له ورکړو، موږ ترې قلار شو، عوام ترې دغه شو. دی سی جو صاحب بوتلو، دا دی اوس چې بیا دغه شو راغی، د بیا هغه خپله کارکردګي شور وکړه. دلته وکړه کمې ښځې چې راځي سګرټ یې په لاس کې نیولی او په دې لاره ځي او دا ماشومان یې ورته ګوري، دا ماشومان ورته ګوري. بله خبره دا ده چې یاره ناحق لري که نه، او دوی ورته وایي چې یاره ستاسو دپاره خیر دی 800 روپۍ دي، خو راځئ که نه. دا دلته چې کوم دا نن د دې محلې دا کوم کسان راوتي د احتجاج په شکل کې چې یاره دلته کې خان زمان نوم یو کرکټر خراب کرکټر والا سړی دی، دلته مخکې اوسېدو پولیس والو د دې بندر کړی دی، بیا راغلی په خپل کور کې دی. بطور احتجاج هغوی راوته، خو پورې طور هغوی له موږ ورسېدو، ټیم ټول موږ رالو، هغوی سره موږ خبرې وکړې چې تاسو ډډې ته شئ، موږ په خپله باندې دغه کور ګورو، دغه ځای ګورو. یا سړی واقعي راغلی دی، موږ رالو د اسپات ته، تاسو په دې ځای باندې ولاړ یې، دا د دې مخکینی زوړ ځای دی، دا خو زوړ دی، تاسو ګورئ دا نه دی خدای کور دی. په دې کور کې خان زمان موږ وکتل هغه نشته دی. دا زما یې چې اوس د دې نه پروژه کې مخکې په خپل یو سورس باندې د چا په شکایت نه، د په خپل یو سورس باندې زموږ په دغه باندې د دې ځای نه اوچت کړی چې به یې کړی دی وړه. دلته ما ته دا اطلاع ده چې ته ستا کردار دې د دې ځای نه لاړ، خپله کډه یې وړه چېرته د ځاګټ یا په سوزي کې دې هلته ما په پولیس سره انشاءالله دغه ځای نه هم ځي. دلته هغه سړی نشته دی. دلته کې په دې محله کې زما یې چې صاحب باقاعده په جومات کې مشرانو کې ټیم جوړه کړې ده، په جومات کې اعلان د خلکو ته اعلان هم کړی دی چې موږ ته ستاسو د نور هېڅ تعاون ضرورت نشته. موږ ته د غلط سړي نشاندهي کوئ، په ښځې چلئ، یا په چرس خرڅئ، یا په پلار خرڅئ، یا په بل بیډ کرکټر سړی دی، ستاسو موږ ته هېڅ ضرورت نشته. د هغې خلاف کاروي زموږ کار دی، دا زموږ فرض دی، موږ په چا باندې دې لحاظ نه کوو. په دې کې به انشاءالله کامیاب وو. د عوامو تعاون زما سره ضروري دی. صورتحال دا دی چې هغه سړی په دې محکمې کې هم د دې ځای کړی دی، دا د هغه خالي کمبر دی، تاسو ګورئ، دا د غر سر دی، موږ خپله راغلي یو، په دې کلي د مشران هم راغلي. ډېره مننه ډي سي پي صاحب، تاسو واورېدو او موږ په دې ټایم کې چې دی نو لکه ډېر چوت ځای دی چې راختلي وو، خو ډي سي پي صاحب چې څنګه تاسو ته خبره وکړه چې موږ راغلو نو کس په خپله موجود نه نو د امانکوټ هم ښه خلک دی، مشران پکې هم دي، لکه موږ دا نه وایو، خو په کار دی چې په وخت سره د دې هغه مخنیوی وشي یا پولیس ته اطلاع وکړي، مطلب ډېره زیاته به ښایي. نو اوس خو کس شته نو ډي سي پي صاحب چې شته نو دا هغه زوړ کور تاسو ولیدو، دا یې نوی کور دی، نو په موقع باندې نشته.